عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او فرمایل وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې د هر چا د پاره یو سیزی چې فخر پی کوي، څوک په خاندان کوي، څوک په مال کوي، څوک په حسن کوي، څوک په سورلۍ کوي، څوک په جیدات کوي، د هر چا د پاره یو سیزی چې هغه په فخر کوي. خو زما امت ته دا خبره ورسوي، زما امت په خبر کوي ګوره وان بهاء امتی وشرفها القرآن. زما امت په خبر کوي په نسب به فخر نه کوي، په مال به نه کوي، په سورلۍ به نه کوي، په حسن به نه کوي، زنانو په کالو به نه کوي. وان بهاء امتی وشرفها القرآن. زما امت ته ووایا چې تاسو به فخر په قرآن کوئ، تاسو به فخر په قرآن کوئ، تاسو به عزت په قرآن کوئ، تاسو به خوشحالی په قرآن کوئ، په بل شي باندې به عزت فخر نه کوئ. واقعي چې قرآن د فخر سیز دی، دا د فخر سیز دی، مال نه دی، حسن نه دی، سورلی نه ده. ته به وایي ولې نه دي؟ زه وایم چې څنګه مړ شي نو مال لاړ، سورلی لاړه، جیداد لاړ، ملک الموت په درنه دا ټول رنګونه داسې راټول کړي. ملک الموت چې روح حلي که نه نو رنګ راټولوي، اول به درنه د وزیر اعظمۍ دا رنګ داسې راټول کړي، دا به سیټ ته کړي، یو عام سړی وشي، صدارت به راټول کړي. خو د قرآن کریم داسې رنګ دی چې دا درنه نشي راټولولی. ملک الموت په روح علی خو دا رنګ نشي لرکولی، دا عزت نشي لرکولی. د احد موقع ده، قبرونه کم دي او شهدا سیوا دي. صحابه و به دوه او درې په یو قبر کې کېښودل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس وکړو، ویل الله حبیبه دې قبر ته دې قبلې ته به کې ړومبې څوک ږدي؟ دا مړي چې قبر کې ږدي دا داسې ږدي، داسې نو وی قبلې طرف ته څوک ږدو؟ اول به یو ږدو، بیا بل، بیا بل، بیا بل. وی قبلې ته به څوک ږدو؟ وی چې د چا مرتبه اوچته وي نو هغه ړومبې ږدی نو. وی پته به څنګه لګي چې مرتبه د چا اوچته ده؟ دا اوس ګوره تا ته به اوس اندازه وشي. صاحب جیداد نه، د قریشو د خاندان نه، حسن والا نه. وی څنګه به پته لګي؟ وی د قرآن حافظ پکې ګوره وی هغه ړومبې ږدی، د قرآن حافظ قبلې ته ږدی. چاته شل سپاری یادي هغه ړومبې، چاته لس یادي هغه ورپسې، چاته پنځه یادي هغه ورپسې. وی عزت په قرآن دي. که حافظ قرآن هم په شهداو کې وموندو، ړومبې قبلې طرف ته حافظ قرآن. الله د ده احترام کوي، فرشتي د ده قدر کوي، دا د عزت خاوند دی. د حافظ قرآن نه ملک الموت عزت نشي اغستی، دا عزت په قبر کې هم دفني. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو گورنر مقرر کړ. څه موده پس راغی، د خپل گورنر معلومات گورنر خواله راغی، تپوس ترې کوي، وی تا د محکمه جنگلات ناظم څوک مقرر کړی دی؟ د ځنګلاتو ناظم. هغه ورته وی ابن ابزا. وی دا څوک دی ابن ابزا؟ وی دا غلام دی. وی غلام دی د ځنګلاتو امیر جوړ کړی دی؟ وی آو. وی تا آزاد سړی نه موندو؟ د عهدې قابل خو آزاد سړی پکاري، غلام څوک عهده ورکوي؟ وی تا ولې عهده غلام له ورکوله؟ ما ته وجه وښیه. هغه گورنر ورته وی اگر چې غلام و خو د قرآن ډېر لوستونکی و، د قرآن ډېر لوستونکی و، ما په دې وجه دا عزت ورکړی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین. الله په قرآن سره ډېر قومونه اوچت کړل، غلامان له الله عهدي ورکړلې، او د ابو لهب پشان خلق الله نیست نابود کړل. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین. قرآن ډیر عزت ورکی. اے تاسو ته علم نه، قرآن نسب پټي، قرآن نسب پټي. اے تاسو ته علم نه دی د جمعات د امام نوم اکثر چاله نه ورځي، دا د عزت وجه ده. په دې موږ تاسو نه ګیله نه کوو. وی وستا صاحب راغی، مولي صاحب راغی، قاری اگه ستا د جمعات د امام نه څه نوم دی؟ ما له خو یو نوم نه راځي. مولي صاحب وله ورځي او قاری صاحب وله ورځي، استاد صاحب وله ورځي. دا نسب پټي قرآن. بلال څوک یادوي وسو؟ بلال د حبشو غلام، د حبشو غلام. قرآن باندې ایمان نو، نو د حبشو غلام چې په قرآن ایمان راوړو، اول به خلق وی د حبشو غلام دی، بیا به وی مؤذن د رسول الله. د حبشو د غلام نه چرته لاړ، مؤذن د رسول الله تیره جوړ. خلق بوی د مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا عزت قرآن کریم ورک. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ به خلق یادو وی ابو بکر ابن ابی قحافہ. ابن ابی قحافہ
د ابو قحافه زوی دی ابو بکر، خو چې په قرآن ایمان راوړو چې مخامخ پر ښکاره شو وی ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق راغی. عائشہ فرمائی رضی الله تعالی عنها وی امام الانبیاء سره ناستو ما زما پلار را دند شو، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل وی چې انت عتیق الله من النار، ابو بکر صدیقه ته آزاد شوی د الله د اور نه، فیومئذ سمی عتیقا د هغې ورځې نه زما د پلار نوم عتیق شو. اول به خلق وی ابو بکر ابن ابي قحافه راغی، بیا به وی عتیق راغی د جهنم د اور نه آزاد شوی صحابي را روان. دا قرآن دا عزت ورک، قرآن کې ډیر عزت دی، قرآن کې ډیر شرافت دی، قرآن سړي ډیره لویه مرتبه ورکوي. نو قرآن ابو بکر صدیق معنا چې قول او فعل کې تضاد نه، د پیدایش نه والا د مرګ پورې دروغ نه دی ویلي. قرآن مقام ورکو. نبی علیہ السلام ور سره په لاره روان و، یو کس ورله مخې له ورغی، وی دا کس ته سره څوک دی؟ نبی علیہ السلام یادو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی که ورته وام چې د دواړو جهانو سردار دی، دا خو د دشمنان دي، نو تکلیف په ورکي، نو دام نشم ویلی چې نبی آخر الزمان دی، دام نشم ویلی چې نه پیژنمه، نو دروغ هم نشم ویلی، نو څه ووامه؟ نو ورته وایي وی دا یو سړی دی چې ما ته لار ښي، وی دا یو سړی دی چې ما ته لار ښي. نو د هغې کس مطلب دا چې دا د علاقې دی او دا د بلې دی دی، نو د ده نه لار وکړه د دې ورته ښي. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مطلب دا چې ما ته د جنت لاره ښي، د جنت لار یې راته وښودې، د جنت د لارو نه یې خبردار کړل. قربان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به نبی علیه السلام ته وی درې خبرې ډېر خوند راکوي، درې خبرې. وی کمې؟ وی چې تا ته ګورم اپه تا مال لګومه او زما لور بیبي عایشه چې ستا په نکاح، تا ته ګورم پتا مال لګوم چې رایاد مشي چې لور مې ستا په نکاح. نو ارمان یې وکنه وی تا ته کتل، رب العالمین ورله موقع ورکړله په غار ثور کې، دواړه 1 to 1 ثانیه اثنین، دوه یو او په دې اورون باندې د امام الانبیاء سر پروت دی او 3 ورځې ښه به یې ځان موړ کړی، ښه به یې کتلي، ښه به یې ځان موړ کړی. 3 ورځې پس امام الانبیاء لاس اوچت کړل، ځان موړ، 3 ورځې پس امام الانبیاء وی اللهم اجعل ابا بکر معي فی درجتی یوم القیامه، یا الله ابو بکر صدیق زما سره زما په درجه کې وګرځوه په ورځ د قیامت. الله زما همره مقام ورله ورکه. 3 ورځې ځان موړ کو، 3 ورځې پس دعا میلو شوله د امام الانبیاء د صحبت برکتو، د قرآن باندې د ایمان برکتو، د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدل. خلقو به وی عمر زوی د خطاب، عمر زوی د خطاب څومره زورور و خو مقام نه میلاوید، وی عمر زوی د خطاب چې ایمان یې راوړو قرآن یې خپل کو. نو خلقو به وی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را روان دی، فارق بین الحق والباطل را روان دی، هغه هستی را روانه ده چې حق او باطل د یو بل نه جدا. نبی علیہ السلام ورته عمره الله جلالی شان در کړی دی چې ته په کومه لار را روانې نو شیطان هغه لار پرېږدي، وي عمر را روان دی رضی الله تعالی عنه. دا عزت قرآن کریم ورکو، قرآن کریم کم ځای نه کم ځای ته ورسېدل. یو ورځ را روان دی، یو وادی کې را روان دی، وروستو پسې خلق را روان دی، ودرېده چې ودرېد نو شاته خلق ورو ورو ودرېږي ځکه مخې ته امیر المؤمنین ولاړ دی، د چا مجال شته چې قدم والي، شانه اوازونه کېږي حضرت ګرمي ده ګرمي، تاسو روان شئ، خلق شاته ولاړ دی، ټریفک جام دی. امیر المؤمنین ورته وایي زه ځمه، خو ما ته یو یاد تازه شو، هغې ته مې سوچ لاړ، وی دی واده ته ما یو ورځ اوښان را شړلي وو، ایمان مې لا نه و راوړی، زه راغلی وم، نو یې ما له د اوښ د سرولو چل نه راتو، نو ما اوښ د دې ځای نه وږی شړلی وو، او نن په هغه واده کې ولاړ دی، شاته ټریفک جام دی، وی امیر المؤمنین عمر فاروق ولاړ دی مخې ته، وی دا هغه وادي ده، دا هغه ځای دی، خو قرآن او ایمان څومره لوی مقام ورکړ. هغه وادی چې اوښې ترې نه وږی شړلی و نن په هغې کې ولاړ دی، څوک ترې قدم مخې نشي اخیستی، وی امیر المؤمنین ولاړ دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اے صحابه واورئ
کمانه پس پیغمبر وې نو لکان عمر ابن الخطاب دی عمر تو ګورې دا به مانه پس پیغمبر وو کمانه پس بل پیغمبر راتلې لکان عمر ابن الخطاب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به مانه پس پیغمبر څومره لوی مقام قرآن کریم ورک راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د پردې حکم لا نه دی راغلی ویړه کې مې یوه خبره اوړي راوړي وی څه خبره عمره وی زه واما چې ستا دې بیبیانو پرده مونږ نه کولې نو ډېره ښه به وه چې داسې عامو خلقو ستا د بیبیانې نه پردې حکم ښوونه نو ویړه کې مې دا راځي نو چې ستا د بیبیانو نه پرده وې نو ښه به وه دا خبره کوي اسمان نه جبریل امین راکوش نبی علیه السلام جبریل امین خواله جبریل امین راغې وی د الله حبیبه د عمر رای الله په اسمان کې منظور کړل او د پردې حکم یې راولېږه د پردې حکم چې عمر خوښ کو الله د اسمان نه حکم راولېږو وی د عمر فیصله هغه رب العالمین ته خوښه شوله او د اسمان نه د پردې حکم راغې وی پرده دې شروع کی وی وافقت ربي ثلاثا وی ما د خپل رب سره موافقت کړی دی په دریو خبرو کې نو دا مقام دا قرآن کریم ورکه دا عزت دا قرآن کریم ورکه لوی شان قرآن کریم ورکه دی صحابه ولا چې کله په قرآن باندې ایمان راوړو قرآن د خپل ژوند دستور وګرځو په قرآن کریم باندې عمل وکړو لوی مقام رب العالمین ورکه د قرآن استازم وونو استازم استازو یو په قرآن کتابو بل طرف ته نبی آخر الزمان چې هغه استاز نو د قرآن کتاب د امام الانبیاء پشان استاز رب العالمین ورکړو نو چې دا کلام او نبی آخر الزمان استاز نو داسې صحابه به یې نه تیارول داسې صحابه یې تیار کړل داسې ستوري امت ته ورکړل چې نن ورته عقول حیرانه استازم عجیبه استاز د قرآن استاز رب العالمین یو بهترین استاز قرآن کریم لور کړو چې هغه نبی آخر الزمان او د دواړو جهانو سردار هغه د قرآن استاز نن دا علما چې تاسو اینئ دا د هغه په ګدۍ باندې ناست دا د هغه په وراثت باندې ولاړ دي دا منبر دا د امام الانبیاء دا د هغه امانت و دا نن علماو ته پاتې شوی دی او دا میراث نن علماو ته پاتې دی او دا علما په هغه ګدۍ باندې په هغه منبر باندې په هغه محراب باندې ولاړ دي چې کم منبر کم محراب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې شوی دی نن د هغې منبر ډیوټي دا نن علما ادا کوي الا خبردار انهم یسنون صدورهم بېشکه دا خلق چې دی دی تاووي خپلې سینې لیستخفو منهم د پاره د دې چې دی ځان پټ کړي د هغه نه الا حین یستغشون ثیابهم الله وی خبردار کله چې دی ځان پټوي په خپلو جامو کې نو یعلم ما یسرون وما یعلنون پوهیږي الله په هغې څه چې پټوي او په هغې چې دی ښکاره کوي په دې باندې یقین نه ساتل او نه دا عقیده ساتل چې پیریان په غیبو پوهیږي او پلانکي ځای کې تعویضونه راوچت کړل او راوړل الله قرآن کې صراحتاً ویلي دي چې د غیبو علم د پیغمبر سره نشته دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره که د غیبو علم وی نو چې جادو پې شوی او څومره تکلیف ورته پته ورته لګېده په بیبي دا چې خسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز خسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه والسلام